السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه ملک طاهر ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت نه ستاسو په خدمت کې. ملګرو، مونږه مولانا قاری احسان الله سره یو او ډېرې زبردستې وظایف دي دوی سره. نن چې دوی نه مونږ کوم وظیفه اورو، هغه وظیفه را د رزق د فراهۍ لپاره ډېره بهترینه مجربه وظیفه را. او ملګرو، دا مسله چاته نو د دې وظیفې پابندي شروع کړو. انشاءالله تعالی الله پاک به زموږ او ستاسو رزق فراهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، د رزق د فراهۍ دپاره یو وظیفه دا ډېره کامله او مؤثره وظیفه ده. دې سره الله تعالی د انسان په رزق کې ډېر لوی برکت او اضافه اچوي. دا وظیفه خو اصل کې د دې ټیم د تهجدو ټیم دی، خو که انسان سره د تهجدو ټیم نی نو دی د عام منځونو نه بعد هم دا کولی شي. د دې ترتیب تاسو ته زه ذکر کوم، دې ته تاسو غور وکړئ. د سهار مانځه نه بعد انسان د خپل مقصد دپاره دعا وغواړي او 100 پیرې استغفار ووایي. خو دا استغفار چې کوم دی نو دا د قادري مبارکي استغفار دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا به 100 پیرې ووایي. دغه شان به دی بیا د ماسپښین مانځه نه بعد 100 پیرې ووایي، بیا د مازدیګر مانځه نه بعد 100 پیرې، بیا د ماښام مانځه نه بعد 100 پیرې، او دغه شان چې دی کله د ماسخوتن مونځ وکړي نو 100 پیرې به ووایي او بیا به د خپل مقصد دپاره دعا وغواړي. چې کله دعا وغواړي نو بیا به د هغې نه پس دی 100 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به ووایي. نو انشاءالله چې ډېر نه او لږ وخت کې الله تعالی به د په رزق کې ډېر خیر او برکت واچوي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.